معلومېدی شي نو د عالم دنیا او د دې عالم دنیا د ایشیا کې بالخصوص د حضرت شیخ قاتلان تر نن ساعته پورې دا ولې گرفتار نشو دا د دوی په دغه قیادت باندې سوالیه نشان دی چې تاسو په قوم ته په امن ورکولو کې ناکام یئ. عزتمندو مسلمانانو وروڼو من ته دې یو غر او بل غر نه وړي زما د حضرت شیخ د قاتلانو د نیوو ذمہوار زما ریاستي طبقه ده. ریاست په ما د قاتلان راکوي ته ما که کوم ځای کې سازش شوی ذمہوار دی دا تپوس به ته زما کوي که په کوم ځای قاتل راغلی دی حمله شوې ده ذمہوار دی. دا د ملک قیادت تر نن ساعته پورې یو بیانات شیخ الحدیث زینت المحدثین ته امن یقیني نه کړی شو تب عام شهري ته په کوم بنیاد امن ورکړي. نعره تکبیر، نعره تکبیر. ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو. ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو. شهید تاریخون سے انقلاب آئے گا، شهید تاریخون سے انقلاب آئے گا. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام. وروڼو موږ دغه ریاستي طبقو ته وایو چې ته زما ټکنالوژي په اوسني دور کې دا د هندوستان او د بھارت ټول سیټلایټ سیسټم په یو ګنټه کې کنټرول کړی دی. نن ستا د ملک سرحدات ولې محفوظ نه دي؟ نن ستا د محلې ستا د علاقې او ستا د شهر ګرد و نوا د امن او د سکون په بیس باندې زما د ملک د خزانې نه تنهاګانې علي. آیا دوی ملک او دغه شهر ته امن ولې نشي ورکولی؟ 77 سال د پاکستان د ازادۍ وشو، په 77 سال کې تا امن یقیني نه کا. د پاکستان د ریاست د عالم دنیا د ریاستونو دوه اهمې خبرې دي. یو به د قوم معاشیت مستحکم کړي، بل به قوم او ملت ته امن ورکړي. په 77 سال کې تا د ملک د معاشیت بیړه تباه کړه، په 77 سال کې تا د ملک امن تباه و برباد کړه، په 77 سال کې تا موږ په جنازو اوچتولو باندې ستړي کړو، په 77 سال کې تا موږ په ډوډۍ پسې پتر وګرځولو، په 77 سال کې تا زما د نوجوان طبقې نظریات تباه و برباد کړل، په 77 سال کې تا د ملک بیړه تباه کړه. او زه اخرنۍ خبره کوم، یاد ساتئ عزتمندو، پرون زموږ وزیر اعلی صاحب سمیت ټول امپیګان ورسره د مشترکو پارټو چې څومره قیادتونه راغلي دي بالخصوص د KPK د ګورنمنټ مطابق خبره کوم. ته چې راغلې تا ماته یقین دهاني راکوله چې زه به د خپل وسه پورې ځم. ته د خپل وس وضاحت وکړه. که ته په خپل طاقت کې مستحکم دی نو یاد ساته جمعیت علماء اسلام د خپل حق تپوس په هر پلیټ فارم باندې کولی شي. یا به بستره ګول کړئ، یا به بستره ګول کړئ، یا به ماته د حضرت شیخ قاتلان راکړئ. یاد ساتئ. او بله خبره یاد ساتئ، باید چې تا په کوم ټیم باندې حضرت شیخ صاحب د شهادت واورېدل، پکار دا دی په حیثیت د ذمېوار چې تا په KPK کې د 3 ورځو د سوګ اعلان کړی دی. پکار دا ده چې تا د پاکستان جنډه سرنګو کړی دی. پکار دا ده چې تا خپل سیاسي ټول خبرې رستو کړی او معطل کړی دی. ته بیا د خلکو په خورو سترګو کې خاورې وړچې او په سټیج باندې ودرېږې او بیا تمامي او دورونه غږوې او ما قوم ته په سترګو کې نور څه ورچې. په دې خبرو به ته عام خلک دوکه کې د جمعیت علماء اسلام کارکن ستا په خبرو هیڅ چارې نشي دوکه کېدی. سریعان وایو، ټوک الفاظ سره وایو، ادارو د ریاست نه مطالبه کوو. زه
سره کار نشته، نه زما د بین الاقوامي سطح د هیڅ یو ملک سره کار نشته. زما مطالبه د خپل ملک د ریاست نه ده، د خپل ملک د قوم او د ملت پټې ولګوي. بس ډېرو دردېدلو، بس موږ ته چې کوم تکلیف رسېدلی دی د برداشت نه بار دی. زیات ساتئ عزتمندو مسلمانانو ورونو. حضرت شیخ صاحب په خپل شهادت کې ټولې دنیا ته د امن پیغام ورکړ. زموږ حضرت شیخ صاحب دې ټولې دنیا ته د امن پیغام ورکړ. که چېرته ستا د پارټۍ لیډر وې، نن به په 400 چوک کې یوه شیشه باقي پاتې نه وه، یو مرکز به باقي نه و چې په هغې کې به د ادارو کمیس پرتوګ وتی وې، چې په هغې کې به قوم او ملت دغه رنګې د ضلالت سره مخ کړی و. لیکن ما د امن مظاهره وکړه. ما ته د حضرت شیخ دغه تعلیم پاتې دی، د دغه تعلیم پیروکار یم، خو تر هغه حده پورې چې تر کومې تا ماله د حضرت شیخ قاتلان نه وي راکړی، او که بالفرض و تقدیر ته ناکام شې، زه به د خپل قیادت د حکم منتظر یم. د خپل قیادت چې کومه فیصله راله، هغه به زموږ فیصله وي. وما علینا